वेलकम बैक जनाब, यो ज़ल बिया प्रोग्राम सुनो स्पोर्ट्स के तاسو ته هرکلی به ما سره موجود دی جناب سید ظاهر شاه صاحب او خبرې بکو حقي حواله سره. نن ټاپک زمونږ چې مین دی هغه حقي حواله سره ولې چې زمونږ کمی لوبه ده او یو وخت مونږ دی کې ډیر زبردست او ډیر هی تیر کړی دی خو هغې نه پس څه وجوهات دي چې دا زمونږ کامل لوبه چې ده هغه ډیر زیات لاندې راغلی ده. شاه صاحب کے پی کې چې موږ له خبرو کو نو دا کے پی سیټ اپ څنګه بیا جوړیږي لایک یو اسوسییشن دی هغه څنګه طریقې سره راځي او بیا هغې کم کلبز او د کلب تاسو خبرو کو چې یو ډسټرکټ کې چې 15 کلب موجود دي نو هغه بیا پلینګ رائټ هغې ته ملاویږي نو دې حوالې سره لږ ډیټیل موږ ته وښایه. دا پہلا زمون سٹرکچر چې کوم وکنه جی جی دا پاکستان هاکی فیډریشن دا ډیویژنل لیول باندې صحیح نو بیا اچانک دی د ویچ یرا دا ډیولوشن اف پلان دغه چې دا ګراس روټ لیول ته لاړ شي نو دا ډیسټریکټ ته لاړه ٹھیک شو نو بای دیٹ ټایم جنرل عزیز واز دی پریزیډنٹ اینڈ برګیډیر مسرت واز دی سیکریټری نو مونږه پہلا خلک کو چې کوم ډیولوشن اف پلان کې مونږه دا خپل سټرکچر چې کوم هغه چی بدل کو ٹھیک شو نو دا مونږه راوس پاکستان هاکی فیډریشن کانسټیټیوشن کې کلب لیول دا ډیسټریکټ لیول تا صحیح چې دا هر ډیسټریکټ لیول به چې کم دی کې چې 15 افیلیټډ کلبز وی یو دغه سره صوبې سره داغه به ووټ رائټي صحیح ده ٹھیک شو او هغه ډیسټریکټس چې کوم ګورنمنت اناونس کړي اوکے باونډریز چې کوم ګورنمنت دغه کړي هغه به ډیسټریکټس وی صحیح نو هغه کې دی وخت کې موږ سره 14 ډیسټریکټ چې کم کی حقیقي پلینګ رائټس دی هغه سره نه پلینګ رائټس نه دي هغه موږ سره افیلیټډ دی اسوسییشن سره ٹھیک شو نو دا هغه دا داسې چلی چې یو ډیسټریکټ کې 15 کلب چې جوړ شي او هغه صوبه اومني نو هغه بیا فیډریشن ته ولګي هغه افیلیټ ٹھیک شو نو هغه صوبې سره افیلیشن دغه صحیح نو دا هغه ډیسټریکټ یو ریپ چې کم دی نو دا کے پی هاکی اسوسییشن کونسل ممبر می او ایٹ د سیم ټایم د پی ایچ ایف کانګرس ممبر فیډریشن کانګرس ممبر ٹھیک شو اوس دا څنګه جوړیږي دا پہلا کلبز جوړ شي دا غي صدران سیکریټریان وی نو هغه 15 کلبو چې کم پریزیډنټس دي اکینی نو دی فورم دی ډیسټریکټ هاکی اسوسییشن صحیح تھرو ووټ نو هغه چې ډیسټریکټ هاکی اسوسییشن جوړ کی نو هغه بیا صوبې ته راشي داسې بیا صوبه جوړ شي داسې بیا کانګرس کې پاکستان هاکی فیډریشن صحیح اوس چې فرض کوي یو نوې کلب راشي نو هغه ډیسټریکټ هاکی اسوسییشن ته سیکریټری ته یو درخواست ورکړي دا زموږ پاکستان هاکی فیډریشن کانسټیټیوشن چې بھائی ما کلب جوړ کو او مهرباني وکړئ مال تاسو پلینګ رائټ راکړئ نو هغه ولا پلینګ رائټ ورکړي کچره هغه د دې انټر کلب فائنل کې ولوبېږي نو بیا خو هغه ووټ رائټ جوړ شي فائنل ته ورسي او کني نو بیا چې کم دی نو دغه دی هغه مانیټر کیږي دغه ډیسپلن دغه کنډکټ دغه اکټیونس دغه هر یو شی مانیټر کیږي مطلب څومره اکټیو پارټیسیپیشن کوي الکانه ډیسټریکټ لور کولی شي نشي ور کوله کنه دا ټول شي نو مانیټر کی بعض خلک داسې کنه چې هغه صرف د نیمه غنټه کلب جوړي چې میرا ماته ووټ رائټ داسې شي نو هغه سره دا بیا د چا 12 مہینے وي د چا 18 مہینے هغه نه پس بیا هغه چې ریګولر وینو هغه ته بیا ووټ رائټ ملو رجسټریشن ملو صحیح ده چې رجسټریشن ملو شنو هغه ته ووټ رائټ لکه زه تاسو ته یو خبره کوم دا موږ فرست چیف آف آرمی انٹر کلب کو پاو 2022 کې 21 کې او مې کې نو هغه کې چې موږ کو نو هغه کې موږ هغه سره موږ ته عام اعلان موږ کو پاکستان کې فیډریشن موږ کو صوبې موږ کو ډیسټریکټ موږ کو بای یو الکم ان رجسٹرډ نشي پاتې کېږي دی بخامخا ځان یو نه یو کلب سره رجسټر کوي کنه بیا رجسټری چې رجسټر نو بیا وسینګه هغه کی نو بیا اعلان وکړ 94 کلب جوړ کړی هغه د پلینګ رائټ لپاره درخواست ورکړي صحیح سیم
دغه چې کومه دا مونږه دی پیله سیکنډ چیف اف آرمی سټاف انټر کلب کې دا مونږه ایڈورټایز کړ. صحیح ده. مونږ پېښور کې 11 کلب وو. 11 کلبو کې یو پلوسی کلب رانغی او ځکه د دې قانون دا چې یو رجسټرډ کلب نو هغه دوه کنزیکټیو چیمپیونشپ ته لاړ نشي پارټیسپیټ نه کوي نو هغه بیا رجسټریشن ختمي. ادروایز he issued the warning. Okay. The district against issued a warning. او باقی نوې کلبونه چې کم دي نو هغه ته رایټ و خو دلته چا درخواست ورنکړو. صوبه کې بل دی کې ما په خیال جوړې یو دو ځایونو کې چا درخواست ورکړی دی باقي ځایونو کې چا داسې اپلیکیشن نه دی ورکړی. نو د هغې بیا موږ ډسټرکټ لیول باندې انټر کلب وکړو. بیا سیکنډ چیف اف آرمی سټاف بیا په ریجنل لیول باندې وکړو. ریجنز هم وکړو. بیا پروونشل لیول باندې وکړو او د پروونشل لیول نه پس هم بیا پاکستان لیول ته لاړو هلته هم وکړو. او دې کې چې کوم پروونشل لیول باندې کړو موږ 400 کې وکړو او هغه د کې موږ پریزیډنټ پاکستان کې فدریشن هغه چیف ګیسټ وو. صحیح. هغه راغی دی دغه ته. نو بعضې خلک داسې وي که نه لکه انډیویجولز چې هغه فتنه وي هغه مخالفت برای مخالفت دا نن سبا خو ډېر آسان شي دی سوشل میډیا باندې ورکړه دروغ وایي رښتیا وایي ځان له یو اکاونټ جوړ کړه لس اکاونټه جوړ شل جوړ کړه بس لګیا اتنټیک کمپني بس لګیا دی په سوشل میډیا باندې ورکوي چې څه دی خوښوي هغه کوي. دې سره یو د کمرې هاکي ډېره شوه. کمرې هاکي ډرایینګ روم هاکي لکه بس هغه دی خبرو والا میدان کې نه کېږي. ګوره دا اوس جون جولای دی که نه زه راځم په دې ګرمۍ کې ګراوند کې ناست یم که نه هلکان راځي چې کوم راځي هغې هم په ګرمۍ کې راځي که نه یو سړی و په ډرایینګ روم کې ناست دی هغه دی نه باقي بلته نه خبرې کوي چې شاه صاحب نے هاکی کو تباہ کر دیا. ګوره ما خو تا ته دغه که خپل پرفارمنس مې ورته وښود د سپټمبر نه واله تر ټیل ډیټه پورې څونه اکټیویټیز ما وکړه څونه اکټیویټیز کې زما څه پرفارمنس دی. اور آخري پرفارمنس مې دا دی چې پاکستان ټیم کې دی وخت کې څلور پلیئرز نو پر تاسو د پته شته ذکریات ما پسونو په جګړو باندې دغه ما دا پلیئر دی دا واله بیا ما بریګیډیر کوکر ته وی بیا هغه اګدي کېم نه راشړلو بیا هغه انکمای دا پلیئر دی د کیلو بدا بالکل شته. نو ګوره هر یو دغه چې کوم دی دا صوبې مونږ زور لګو خپل لکانو پسې. اوس یو سکول دی یو کلاس دی چې کوم ماشوم نام ته تاسو کې کنه نو هغه څه جوړېږي زه ډاکټر جوړېږم زه انجینیرینګ جوړېږم زه با فوج ته ځم. دا درې آپشنز پخوا چې کوم ټایم مونږ سبق وو نو هغه کلاس کې یا څوک ډاکټر جوړ شي یا جوړ نشي یا یو کس انجینیر جوړ شي یا جوړ نشي باقي کلاس خو نه کېږي که نه. نو داسې حقیق ټوله دنیا کوي که نه خو چې چا کې ټیلنټ وي هغه لغی شي هغه مخکې پرفارمنس خو د هغه کار دی که نه. ټیک ده مونږ ورپسې کوشش کوو زور لګو زور پسې ویناګانې هم ولګو جګړې هم ولګو که نه خو گیم کول دا غالک دا پلیر کار دی او چې پلیر کې گیم وینو بیا هغه اوس ته ماته دا وایي چې اوس دې وخت کې زمونږ دغه چې کوم دی 2022 کې الیکشن شوی دا به 2026 اکتوبر کې کېږي. نو تو یو ګوره یو ډسټرکټ هاکی اسوسییشن دی ار ریسپانسبل دی د خپل اکټیویټیز هم د ټورنمنټونو که فرض کا څوک دغه هم کوي نو د ډسټرکټ نه به اجازه اخلي هغې اجازه نه بغیر خو نه کېږي او که یو ډسټرکټ یو اکټیویټي کوي یا به د صوبې نه اجازه اخلي که صوبه څه اکټیویټي کوي یا به د فیډریشن او دا هر چا خپل خپل قانون دی خپل ډومین هم دی. نو اوس دی کې خلک داسې روچو چې داسې کار کوو داسې کار کوو. شاه صاحب خبرې خو به خلک ډېر کوي ولې چې کار څوک نه کوي هغه تش خبرې کوي او چې کم خلک کار کوي لکه چې شاه صاحب نو دی بیا خبرې نه کوي تش کار کوي چې مطلب دې ګرمي کې تاسو وګورئ ډیلی دی راځي او سټیډیم کې ناسي او دا داسې یو مطلب یو پټه غونډه خبر هم نه ده چې خلک وایي چې یاره دا پاسبل نه دی. کوم سټیډیم
خار منس کې دی سو کمپلی شي او کته شي بل دا راته وایي شاه صاحب چې تاسو ډېر انټرنیشنل میچز کړي دي پېښور ته مطلب انډیا پاکستان هم میچز شوي دي او نور کم ټیمونه چې پېښور ته راغلي ګورې جی ما نه خو دې وخت کې یو ځل پاکستان کې فیډریشن چې کوم دی که نه نو هغې یو دغه غوښته چې تاسو څه ارګنایز کړي دي نو هغې کې ټاپ باندې کې پی آر کې اسوسییشن ها ماشاءالله ګډ مونږ به تقریبا یاره 90-95 خو مونږ نیشنل چیمپئنشپونه ارګنایز کړي کې پی پېښور کې پېښور کې واو زبردست 1995 نه دی کې انډر 17 دی کې انډر 16 دی کې جونیئر چیمپئنشپ دی کې سینیئر چیمپئنشپ دی کې پریلیمنری راؤنڈ دی کې فائنل راؤنڈز اور اغلی سوک دی صحیح امیر گلستان جنجوا دیو باخی گورنرو آبراتا اکرم خان دورانی دا براتا امیر افضل خان دا براتا دا سہایات دیو سو فاچوی دی اللہ او بخا افتخار حسین شاہ گورنر شفیق گورنر دا کوارٹ آغا براتا جنرل عزیز راغلے دی دلته چیمپئنشپ په فائنل آفتاب شیرپا راغلی دی بالکل بل کوم چیف منسټر او تقریبا ما به ارګنایز کړي 65 میچونه یا 70 میچونه 65-70 انټرنیشنل میچ دی کې د پاکستان انډیا درې ځله دی چې څونه کراؤډ بدن نو دونه بار لاټي چارج اوه هو رش بو هغه یو کریز دی کنه پاکستان انډیا خو یو بس میچ دی کا دا کبډي میچ کی دا هر میچ کنه نو هغه کې بل شان کراؤډ راځي او هغه کې جذبات هم بل شان دي خو حالکه موږ پکا چې دا سپورتس اکټیویټي سپورتس په حیثیت خو نه دا یو قدرتي خبره او دا ډېر پخوانه ده که فرض کا لکه پخوا خو یو فائنل هم د اولمپکس د ورلد کپ د ایشین گیمز پاکستان انډیا نه بغیر بنه کېده کنه نو دا یو کریز درې ځل پاکستان انډیا میچ شوی دی پېښور کې قازقستان راغلی دی دی کې نیوزیلینډ راغلی دی دی کې چاینا راغلی دی کې انګلند راغلی دی کې هالند دی کې جرمني 3 ځله راغلی دی په کې فرانس 2 ټیسټ کړي بلا دی یارو کینیا راغلی دی مانا خو یریږي چې کم دغه راغلی نو دونه داغه مې ارګنایز کړي 90-95 به نیشنل چیمپئنشپونه چې ما او بیا لوکل یا انټر پروینشل یا انټر ډیسټریکټس خو هر کال به ما انټر ډیسټریکټس کول او یو ځل بنو ګټلې دي 1990 کې جوړې بنو ګټه هغه نه بس تھرو آؤٹ پېښور ګټلې دي او بیا اوس چې کله نه د فنډز کمی راغې څه دغه کمی راغې توجه نشته د دومره بل پالیټکس پکې زیات شو پالیټکس زیات شو ناغي په وجه باندې شاه صاحب یو اکثر دا سوال کیږي او مطلب یو دو درې ځل د پروګرام په پلیټ فارم باندې او نور چرچر لیکل کوم التم ما دا کوېسچن ریز کړی دی چې څنګه دا پاکستان سپر لیګ دی 2016 کې شروع شوی او زبردست زموږ خپل یو برانډ دی او بهترین برانډ دی اوس خو ماشاءالله لس کال برابر شو نو داسې نه دی نو پکار چې ایون د وزیر اعظم پاکستان میں شہباز شریف چې دی مطلب وزیر اعظم چې دی هغه په لحاظ عہده د پاکستان هاکی فیډریشن پیټرن ان چیف وي نو پکار نو چې داسې یو پاکستان هاکی لیګ هم چرته پلان شوی وي گو کې داسې سپانسرز کرکټ زیات خوښوي لازمي خبره د هغې ګلیمر زیات دی هغه ټي وي باندې بار بار ښودل کېږي تاسو یقین وکړئ شاه صاحب دا سهار ما دا خبره تاسو ته ځکه کوم ګران کتونکو تاسو به حیران یې چې سهار کله دا میچ و د پاکستان ما دا نیشنز کپ د دې هسټري مې اغوسته ډیټیل مې اغوسته نو ما تقریبا 30-35 چینلې انټرنیشنل چې کوم سپورټس چینلز دي پاکستان دی که پاکستان نه بهر دی که څومره دي هغې ما سرچ کو چې هغې باندې یو باندې هم هاکی نه ټینس شته دی فټبال شته دی
बास्केटबॉल इवन शته دی ګولف شته دی کرکټ خو بلا جهان چینلو باندې یعنی نیم نه زیات چینلو باندې خو کرکټ چلیدو نوې میچز زړه میچز هر څه ایون هایلایټس خو چرته ما د هاکی میچ اون لیدو نو دا هم یو ډیر زیات د افسوس خبره ده ګورې دی دیګر ته زه یو خبره کوم لکه تاسو پاکستان هاکی لیگ لګ دا هم ټچ کړئ زه لکه تاسو ته یو دغه در کوم چې تاسو په خپله وګورئ چې کې پی هاکی لیگ دې کې ډېر کریډټ چې کوم دی که نه دا اسفندیار خټک ډي جي سپورټس یس ډیفینټلی دا هغه ته هم هغه هغې نه مخکې جنید و هغه جنید صاحب هم ډېر کار کړی سپورټس لپاره ډي جي جنید صاحب څوک چې کار کوي موږ به یې ستاینه کوو بل هغه وخت کې زموږ سیکرټري و یاره ما نه خو اوس نوم هیر دی هغه هم ډېر کنټریبیوشن بل دی کې دا خو ګوره ډي جي یو پلان جوړ کړه مونږ یې ان بورډ واغشتو اسوسییشن مونږ دواړه یو ځای شو چیف منسټر سیکرټري سپورټس هم ان بورډ واغشت چیف منسټر هم واغشته او دا هاکی لیگ چې کوم دی ډېر غټي ډېر زبردست ډېر لوی ایونټ و هغې کې هم ټول د پاکستان سینیر جونیئر پلیران راوغوښتل ډېر فرانچایزیز او بالکل پی ایس ایل په شان او د کې پی هر پلیر کا د ډپارټمنټ او کا عام پلیر ټول پکې ما شامل کړو او بیا هغې کې هغې یو آخر کې انسنټیو ورکړو هم پېښور ګټلو هغې کې یو انسنټیو هغې ورکړو چې هر هلک ته 15,000 روپۍ هغې ورکړې لاسټ کې او 24 دا ورته ما سجیشن ورکړه چې خټک صاحب مهرباني وکړې چې 24 تنانو ټیم جوړ کړي 24 پلیرانو ټیم هم جوړ چې ټول پلیران پکې کموډیټ شي د هغې میچونه مونږ په ډي خان کې بنو کې پېښور کې دې ټول ځایونو کې دا مونږ دغه کړه او میچونه وشو نو که فرض که یو صوبه کولی شي نو وای ناټ پاکستان بالکل کولی شي سر پاکستان او پاکستان ټول هاکی فیډریشن دلته او د هغې نه مونږ پلیران اخیستي په پینت دغه باندې 50,000 او 1 लाख روپۍ باندې سینیر هم په 1 लाख روپۍ جوړ اخیستي او جونیئر هم 50,000 ډرافټینګ کې څنګه چې پی ایس ایل کې هغه شانتې مونږ کړي وو هغه شانتې پیسې په اسفندیار خټک صاحب ډي جي صاحب ورکړې دې کې مختلف ادارې وې چې هغې ټیمونه اخیستي وو فرانچایزي جوړ کړي وو ډېر مزدار ډېر کول ایونټ کلرفول مطلب دا ګوره یو انیشیټیو اغشتل دي کنه یو اکټیویټي کول او هغه بیا اسفندیار خټک صاحب دا کمال وکړو چې هغه جیو سپر باندې هغې لایو ټیلیکاسټ یې وکړو ټول 400 کې دلته هم کېده هر ځای کې کېده نو دا چې که فرض کا کې پی کې اسوسییشن کولی شي ظاهر شاه کولی شي ډي جي اسفندیار خټک صاحب کولی شي نو هډ فیډریشن سره بیا بلا وسایل فیډریشن سره خو بلا وسایل بلا دغه دي بس کولی شي ولې نشي کولی ګوره هاکی کې نن سبا اوچتولو کې وا ګورنمنٹ اف پاکستان all directorates دا دغه ډایرکټریټ نه پاکستان سپورټس بورډ والا زه یاره دا دی یو ټرف لګولې دی په قیوم سټیډیم کې ما په هغې باندې لیکل کړي دي هغې باندې انکوایري کمیټي جوړه شوه ما یې دې کې رینکلز دي او ډېر خطرناک دي ما یې دا ته په خدای یقین وکړه ما سره ویډیوګانې دي چې هغه دوی په میخونو باندې هغه وواله نو بل هلک پلیر لو وکړه نو میخونه پکې راووتل نو اوس موږ ټول ګراؤنډ کې لګیا یو میخونه وباسو او هغه سړي کینیډین نیشنل و ډاکټر ندیم دلته راغلی بس پیسو لب جب وکړو او سیکیورټي م اخیستی تلې هېڅ هم پې نه دا زه د یو داسې ادارې خبره کوم which work direct under the nose of the prime minister دا موږ دپاره المیه ده
دا څنګه د تباہی باعث دي د نه سپورټس هغې تباہي همدغه دا ژوند دي. ته سوچ وکړه یار دا نیشنل گیمز دي سره تاسو خپل مانیټر کولی نه شئ چې دا سړی څه لګوي او بیا کنټینیوس زه په اخبارونو کې په سوشل میډیا ان رایټینګ تاسو ته ورکومه لګیم چې دا ګورې ناقص میټیریل هم دی او ناقص دغه دی دې کې رینکلز دي مهرباني وکړه او دا پلیئرز لپاره ډېر خطرناک هم وي. نو بل بیا سړی انسان صحیح خبره ده. اوس دا پاسبل دی شاه صاحب چې څنګه پاکستان کرکټ بورډ یو اداره ده مطلب یو داسې اداره ده چې هغه انډیپنډنټ دی خپل هغه وسایل هم هغه په خپله پیدا کوي خو هغې سره ښه ټیک ټاک پیسې هغه کرکټ باندې لګوي ایون کومي ټیم والا پلیئرز دي هغې له هم ښه ټیک ټاک انسنټیو میلاویږي ایون که ډومesټک والا چې کم پلیئرز دي یا ټیمونه دي هغې ته هم ښه ټیک ټاک انسنټیو میلاویږي نو پکار نه دی چې هاکي کم پاکستان کامل لوبه ده او وزیر اعظم چې دی هغې پیټرن ان چیف دی نو یو داسې بورډ د پاکستان هاکی بورډ په نوم PHB په نوم باندې یا هر نوم چې هغې خوښوي هغې جوړ شي هغې کې لږ پیسې داسې تقریبا 2-4 ارب روپۍ پکې واچي چې هغه صرف د هاکی پروموشن او د هاکی مطلب فلا دپاره ترقۍ دپاره کار کوي نو داسې پاسبل نه دی یو تجویز. ګورې جي زه به دې کې تاسو ته یو خبره وکړم چې دا داسې پکار دی چې فرض که زه یم پکار چې زه د کال پلان ورکړم سپورټس بورډ ته پیسه دې هغه ولګوي ارګنایزیشن بیز وکړو دا داسې پاکستان سپورټس بورډ ته یو څو دغه پکار دي پرایم منسټر ته چې هغه دی کې هاکی فیډریشن والا 2-3 تنان څلور تنان د هاکی فیډریشن 2 تنان د پاکستان سپورټ بورډ چې خپل پلانز ورکړي چې ډومesټک لیول باندې بس تاسو پلینی په نیشنل لیګ به څنګه کې نیشنل چیمپionshipونو به څونه کې دا ټول هغې ته ورکړي بھائی دا ایکسپینډیچر تاسو وکړي پلان زموږ دا دي او تاسو دغه ارګنایزیشن به موږ وکړو دا زموږ کار دی او تاسو پیسه تاسو ولګوئ دا به علي کېږي خو که فرض کا چې ته یو ټور ته روان او ته خیرات غواړې نو داسې خو نه ادارې چلي او دا خو نه سپورټس چلي لکه اوس زموږ د ټیم دغه ته ته نو دا ټکټونه والا پاکستان سپورټ بورډ اخیستي صحیح نو چې پاکستان سپورټ بورډ اخیستي نو خو پاکستان سپورټ بورډ دی بیا ټوله ریسپانسبیلیټي والی بیا دې پوره واخلي پوره دی والی او زه ډېر افسوس کوم ما د هغې خوراک کتلی خو هغه خو د یو پاکستاني پلیر دپاره یو نیشنل پلیر دپاره چې کوم FIH ټورنمنټ کې پارټیسپیشن دپاره ځي یا ورلډ دپاره ځي خو هغه فوډ خو ټوک نو صحیح. شاه صاحب خبرې به کوو انشاءالله موږ سره سردار اعظم صاحب موجود دی هغې سره هم لږ خبرې کوو زموږ ډېر خوږ زبردست ملګری دی. السلام علیکم لالا. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. مننه لالا. دا راته وایي چې دا ورلډ ټیسټ چیمپینشپ فائنل شوی دی او ساؤتھ افریقا چې ډېر زبردست تقریبا 27 ایئرز پس یعنی 98 کې هغې ICC چیمپئنز ټرافي ګټلې وه هغې نه پس 27 ایئرز پس ICC ایونټ ګټلی دی او بلا پکې هغه سیمی فاینلز او فاینل ته رسېدل او کوارټر فاینل ته رسېدل او ډېر بیډ لک ټیم و خو دې ځلې ډېر زبردست پرفارمنس او اسپیشلی هغه کږي سورباتا 9 وکټې او بیا ایډن مرکرم 132 والا چې کوم اننګ دی نو څنګه ګورې سر ډېر زبردست پرفارمنس و ساؤث افریقا او خلک ډېر زیات خوشحال و هغې باندې هغې ګټلو باندې. جی لومبه خو یو جهان مننه تاسو د سونو ریډیو چې بالا موقع راکړه. دویم خبره دا ده چې یقینا ډېر زیات بلیم لګېدلی په ساؤث افریقا باندې د 1999 نه والا تر 2025 پورې دې ته به چوکرز به ویل کېده او یس چوکرز به ځکه ورته چې کله به هم غټ ټیم راغه ICC یو
ایون هم دوی نو ګټلې که تاسو ګورئ 99 کې سیمی فائنل کې د استرالیا نه ډېر په بد حالاتو دی بار شو بیا هغه نه پس تاسو ګورئ 2000 میټ کې 2015 کې بیا تیر 2024 کې د T20 ورلد کپ کې هم د دې حالات څه د شانتي نو دا یو پوزټیو ساين پدې دی چې ټیسټ چې دی ریل کرکټ کو ټیسټ دی کنه ایگزیکټلی کې ورلد چیمپیون جوړېدل او بیا د استرالیا غونډه یو مضبوط ټیم لا شکست ورکول او بیا په پرت باندې فائنل ګټل یقینا دا ټول کریډټ خو دې ټیم ته دي بالکل خو کتا سو د دې ټیسټ میچ تقابلی جایزه والے نو دې کې کتا سو ګوره کمال چې کوم د دوه اړخ نشوي دي د استرالیا طرف نم بولینګ شوی دی بولینګ موږ د ساوث افریقن بولینګ ګورو وايي چې رباتا پړمبه اننګ کې شپږ وکټ او بیا په دویم اننګ کې سلور تقریبا سلور 15 وکټ او بیا په دویم اننګ کې سلور وکټ دا کوي همدا که شانت د ینسن تاسو بولینګ ګورئ نو ینسن ډېر خپل بولینګ کړی کدی خو تاسو استرالین بولینګ ګورئ نو استرالیا طرفه کپتان خې ډېر بل زبردست بولینګ کړی دی 6 پر اخشته دا خو موږ لکه شانته کدی دې ټول گیم هغه کنه هغه کې هغه ډیسایډینګ فیکټر چې دا د میکرم 130 مارکرم ایگزیکټلی صد باندې باندې کړی دی بل دا چې د مچل سټراک باندې ډیر زیات یو قسم تاسو دا وګورئ چې باور یا باور د استرالیا په دا وکټ باندې دی په وکټ یې په پړو به انینګ کې مست د شانته وکټ یې وانه کښته د مینینګ کې دا درې وکټس دي نو مچل سټارټ چې دی دوه پړو به انینګ کې هغه وکټ یې کښته دي دا چې کوم ساوث افریقن نو مې انینګ او بیا په لاست اخري انینګ کې هم هغه درې وکټ یې کښته دي بیا جو سزن ور چې هغه یو وکټ واغښتو نو کتا سو ګورې نو بولینګ او بیا د میکرم هغه انینګ دغه شانتو چې هغه زه اوپنر راغلم دی انینګ هغه د سکور نو شوی صحیح او دا هغه پس هغه 136 رنز هغه ټول په وکټ باندې ووم درېدو خپل سټروک هم هغه وال ځان سره کسان ووم لوبول صحیح لکه لاست انینګ کې مونږ د بوما چې کوم انینګ د 66 رنز یس ګوره د ځان سره د کیری کو د ځان سره ولو ایگزیکټلی بیا اخر 24 رنز دا ټیل انډ کې یو بیټسمن کو نو هغه سره دا شو چې دی وینینګ طرف ته لاړ انځ وکټ د دې هم پرې وته وي صحیح اوس د دې پوزټیو هغه خدای دی چې ساوث افریقا لپاره ډېر غټ اهم روز دی ډیفینیټلی ډېر غټ ټیسټ چیمپیونشپ ګټل او پرت باندې ګټل استرالیا غونډه ټیم نه ګټل نو دا یقینا دې لپاره ډېر غټ یو اچیومنت دی صحیح بل دا چې دې نوې ټیم دی اوس زیاتر پکې نه یس حالانکه کتا سو دې ټیم یو جایزه والے یا تقابلی جایزه مخکینه ټیمونو سره والے چې په کم کې ګریم سمیت تو په کم کې جے کېلس او د شانته غټ ریجلسن کوم پلیران دینه لوبي دي دا بولینګ کې دي سره ټاپ ډنسټ ان کومته فاست بالر دي سره پاتې شوی دی بیا اوس د مخکې چې کم دي سره یو بل ساوث افریقن فاست بالر او انټینی دا کومه ګریډ بولران دي سره پاتې شو خو دوی دا ټیسټ کې دغه رینکینګ دی نه دی اچیو کړی او کریډټ دی یانګ ټیم دی او رباتا پرفارمنس دی بموما کیپټنسي لذي او بیا د میکرم اخري چې 136 رنونه دي دی لذي چې دی دا میچ وګټل صحیح سر ډیر مننه یہ جهان مننه لالا وخت لګ مونږ سره کم دی اصل کې نو ان شاء الله تاسو سره ملاقات کیږي سټوډیو کې به هم تاسو سره غواړو ان شاء الله تاسو صحت الله تاسو درکې تاسو لګ طبيعت هم سټ نه نو خپل خیال ساتئ ان شاء الله تاسو سره ملاقات کیږي مننه سر امين ثانک یو جی ثانک یو سردار اعظم سے مونږ سره موجود جناب او یقینا چې د ورلد ټیسټ چیمپیونشپ د دنیا ټیسټ کرکټ یو نوې حکمران مخې راغلی دی جنوبي افریقا او ډېر زبردست پړي 7 ایئرز پس 1998 کې د چیمپیونز ټرافي چې کله پہلا ایډیشن هغه غټلی هغه نه پس دی چرته آی سی سی ایونت نه دی غټلی او بلازل دی سیمی فائنل تم رسیدلی دی یو ځل پکې فائنل ته هم رسیدلی دی خو د دې قسمت کې هغه ایونټس نو دا هم د لالا خبره ډېر زبردست چې دی تبا 99 نه تر دې دمه چې هغه چوکرز په نوم یاد کول
چې د دې چې بالکل لاست مومنټ باندې د دې چې هغه پرفارمنس بیا لږ خراب شي. نو بهرحال یو غټ ایونټ دی، ټیمه بوما یو زبردست کپتان دی د ساوث افریقا او هغې چې د خپل ټیم چې دی هغه رسولی دی فاینل ته بیا یې ګټلی دی. نو دا یقینا چې او دا هم یو مزدار خبره ده چې پرون چې کله دا میچ و لارډس کې، نو هلته چې کوم انګلینډ کوم څومره هغه تماشبین وو، څومره چې کرکټ شایقین وو، هغې کې زیاتر خلک چې هغه سپورټ کولو جنوبي افریقا ټیم او ایون زموږ پاکستان کې او نور چې کوم کرکټ سره مینه لرونکي خلک دي هغې هم ډېر زیات سپورټ کوو. ساوث افریقا ولې چې هغې دپاره خلکو ډېر زیات همدردیان هم وې، ولې چې هغې اکثر داسې غټ ایونټ کې پاتې شي. دې ځلې زبردست کار کړی دی او دا اوس 2023 نه والا تر 2025 پورې چې کوم ورلډ ټیسټ چیمپینشپ دی دې کې دی ګټه ترلاسه کړې ده. او اوس 25 نه والا چې نوې کوم ټیسټ چیمپینشپ شروع کیږي دا به د دې فاینل به کیږي جناب 27 کې. الله دې وکړي چې پاکستان چېرته ښځې کې د 27 والا هغې کې راشي، ولې چې پاکستان که مونږ د ورلډ ټیسټ چیمپینشپ اوورال خبرو کوو 2019 کې دا شروع شوی دی. 19 نه 21 تر چې کوم 3 کاله هغې چې کوم ټیسټ چیمپینشپ فاینل شوی هغه نیوزیلینډ او د انډیا ترمنځ شوی. نیوزیلینډ چې دی هغه 8 وکټونه ګټه ترلاسه کړې و. دې نه پس جناب 2021 نه والا 2023 پورې چې کوم سیکنډ د دې ایډیشن و د ورلډ ټیسټ چیمپینشپ دی کې فاینل اسټریلیا او انډیا ترمنځ راغلی او انډیا چې سوري اسټریلیا چې هغه 209 رنه فټه ګټه ترلاسه کړې وه او پاکستان دی کې 7 پوزیشن باندې راغلی او فرست چې کوم ایونټ و 2019 نه 2021 والا هغې کې پاکستان 6 پوزیشن باندې راغلی. اوس چې کوم 2023 نه والا 2025 پورې کوم دا سایکل و د ورلډ ټیسټ چیمپینشپ دی کې دا دریم فاینل چې و دا د جنوبي افریقا او اسټریلیا ترمنځ وشو. جنوبي افریقا دی کې ګټه ترلاسه کړه، پاکستان دی کې 9 پوزیشن باندې راغلی دی. نو زموږ پرفارمنس هر ایډیشن کې نور هم لاندې کېږي، یعنی پهل ایډیشن کې موږ زموږ 6 پوزیشن و، سیکنډ کې زموږ 7 پوزیشن راغلی دی. اوس دې ځل چې دی 9 پوزیشن راغلی لاست چې دی ټورنمنټ ټیمونو کې، ولې چې 9 ټیمونه و موږ اخر باندې راغلي. خیر بهرحال خپل خبرې به جاري کوو او شاه صاحب اوورال چې موږ د هاکي اوس سیټ اپ وګورو نو دا ډپارټمنټل سپورټس چې کله نه مطلب دې باندې یو بین لګېدلی وه نو هغې په وجه هم هاکي ته نقصان رسېدلی و ډېر زیات. ګورئ جي چې انسینټیو نی که نه ستا کالجز کې ایڈمیشنز ختم شو، ستا پروفیشنل کالجز کې ایڈمیشنز ختم شو، ستا ټول ډپارټمنټس بند شو، نو آخر پلیر به څنګه راځي؟ ینګسټر به ولې راځي دی ولې به راځي؟ دا خو یو جاب اپرچونیټي وه چا وی چې زه به خلو وکوم په یو ډپارټمنټ والي، نو ډېر کم ډپارټمنټس پاتې شو نو چې هغې سره چې څومره د هغې کیپسټي د هغې اخلي که نه. یو بی ایل بند شو، ابي بینک بند شو، نیشنل بینک بند شو، پورټ قاسم بند شو، پی آئی اے بند شو، څومره ډپارټمنټس دي چې کوم صرف د فورسز ټیمونه پاتې، ایم پی سی ایل پاتې دی. نو دا یو څو دغه پاتې نو دا نو بیسیکلی خو لازمي خبره ده چې کم پلیر دی هغه که ښه گیم کوي ښه لوبه کوي نو هغې خواهش دا وي چې یار چېرته زه ډپارټمنټ ته لاړ شم ایټلیسټ ماته یو جاب میلاو شي، یو جاب سیکیورټي به ماته میلاو شي. لازمي خبره ده دې گیمز طرف ته زیاتر داسې خلک راځي شاه صاحب تاسو به زما د خبره نه اګري کوئ چې هغې ډېر ویل آف فیملی سره نه بلانګ کوي نو هغې کوشش دا وي چېرته زمونږ نوکري ولګي جاب ولګي نو هغې نه بس مونږ خپل گیم هم کوو جاب هم کوو نو هغه سیسټم چې ختم شو نو د هم د هاکي طرف ته رجحان لږ کم شوی دی. ګوره نن سبا ټولو کې لویه مسله معیشت دی لکور کا ته پاکستان لیول باندې هلې کا صوبې لیول باندې هلې او یا کور لیول باندې هلې اوس چې یو هلک ګروم کوي که نه نو هغه چې لږ لوی شي هغه ته پلار به ورته سوی یاره چېرته څه مزدوري وکړي. نن سبا خو د ایجوکیشن خو هېڅ ویلیو نشته، که د بي ایم ای خو پرېږدې د پروفیشنل کالجز کې چې د هغې هم څه ویلیو نشته، د انجینیر څه ویلیو نشته، د ډاکټر څه ویلیو نشته که نه، لکه هغه جاب اپرچونیټیز نشته. حالانکه دا ټولو کې ټاپ کلاس هایلی کوالیفاید خلک انجینیر او ډاکټر دا ډېر ریسپیکټ ورکوي بهر دنیا. نو اوس لکه هغې ته نشته نو بیا به اوس یو هلک ته چا زه تا ته یو مثال درکړم چا پلار ډېر غریب دی نو
هغه به څنګه افورډ کوي که هغه بی آر ټي کې مزي راځي نو 35 روپۍ ورځ 35,000 روپۍ میاشت چېرته افورډ کولی شي څنګه به ځي راځي اکیله نو دا ګوره دی کې زمونږه هاکي کته وی هر یو سپورټس بلکې کته وی چې دا دی اوچت شي یو خبر وکم د پاکستان جھنډا صرف په دنیا کې د سپورټس په وجه اوچتیږي او ترانه غږیږي پهلا به دا کې په وجه باندې و بیا اوس ارشد ندیم په وجه و نو دا هغې ترانه غږي صرف او صرف د سپورټس په کار دا دی چې زمونږ د حکومت نه دا سپورټس خراب شوی نه وي ځکه زمونږ ډېر زیات پہچان هم په دې سپورټس دی نو په کار دا دی چې موږ دې له ډېر توجه ورکړو اوس دې کې زه درته وایم ایمرجنسي بیسس باندې دې کې زموږ ګورنمنټ ته پکار دي چې انسټرکشنز ورکړي ټول سکولز ته دغه ته چې هر یو هلک کم سپورټس هم غواړي خو چې هغه ته اپورچونیټي ورکړي دویم چې کم زموږ فیډریشنز دي اسټرانګ کول پکار دي فیډریشن او صوبایي حکومتونه چې کوم دي دا اسوسییشن سټرانګ کول پکار دي چې هیلتي کمپټیشن وکړي هغې سره دونه پیسې وي او دونه دغه وي چې 24 ګنټې هغې کمپټیشن ګوره چې ته کمپټیشن نه کوې تا سره بالک څنګه روزي ورځ تر ورځه به ختمېږي لکه څنګه دغه کېږي بل هغه رجحان هم ستا ختمي نن سبا خو موبایل راغلی خلک دنیا سره خبرې کوي نو په ګراونډ ته به څوک سره اورې نو دا د دې که چېرته سپورټس اپکول غواړي سپورټس پروموټ کول غواړي نو دې کې به ایجوکیشن دې کې به پرایم منسټر ګورنمنټ او دې کې به اسوسییشنز دا درې واړه به په یو پیج او په یو پیج به او دې ته به څه پکاري هغه مونږ وایو که نه یونټي فیث او ډسپلن دې کې زه تا ته یو دلته انټر سروسز کېدل په دې پېښور کې نو یو ټیم اخیري راغی زه نوم نشم اخیستی نو زه ټورنمنټ ډایرکټر وم نو ما ته وی چې یاره شاه صاحب یو ډېر لوی افسر و ما ته شاه صاحب ہماری ٹیم کیوں ہار گئی میں یار آپ نے وہ سال میں کیا لکھا ہوا ہے یونٹی فیتھ اینڈ ڈسپلن میں نے کہا اس کا فقدان ہے اچھا پلار نور پوچھ نور کو مانے چویلی کنه نو زه هغې سره یو شي نور هم ایډ کوم یونټي فیث ډسپلن سینسیرټي اینڈ هونیسټي بالکل جی ډیره مننه ډیره شکریہ شاه صاحب ډیر زبردست او ډیر فروټفل خبرې وشوې دا سره حقیقي حوالې سره اورګانو کتونکو اوریدونکو اخري خبره دا چې کرکټ دا اکثر مونږ ګورو کوڅو کې هم کېږي ورکوټ غونډې ګراؤنډ کې هم کېږي اکثر هلکان چې دي په رمضان کې هم چېرته خپل ځان له ځای برابر کړي هلته هم کولی شي خو فټبال او هاکي یو داسې گیمز دي چې هغه په ګراؤنډ نه بغیر نشي کېدی هغې کوڅو کې نشي کېدی هغه په سړکونو باندې نشي کېدی نو که تاسو دا غواړئ حکومت دا غواړي چې دا زمونږ چې کوم کامل لوبه ده هاکي دا د پروموټ شي دې ته لږ ترقي ملو شي دې د خپل چې کوم د دې یو مقام ماضي کې پاتې شوی دی هغې ته ورسوي یو ځل بیا نو دې دپاره به محنت پکاري دې دپاره به سټرګل پکاري او دې دپاره چې کوم خبره شاه صاحب وکړو چې سینسیریټي هغه سینسیریټي پلس هونیسټي دا دواړه شیونه ډېر زیات ضروري دي تاسو سره به انشاءالله ملاقات کیږي جناب نیکسٹ سنډے باندې خپل د ګیر چاپیر خلکو ډېر خیال ساتئ الله پامان